الرحيم سبحانه ما آدم شانه لا يحد فلا يحد صيغه اتلس احتمالات اغه معلوم اگر احتمالات سره شان نمنګ ختم کړیو ابیا د مجهولی پای کی یوم ویل او د شان سره چلا ګول او دویم هم پرې خو هغه دا په حال کون د شان د الله تعالی کی چې محدود په حد لغوي سره نه ده هغه پرون ویل شي نن په حال کون د شان د الله کې لا يحد چې محدود په حد میزانی سره نه ده دا معنا سیم ده ادا معنا مفید له تقدیس هم ده ولیک الله جل جلاله محدود شي په حد جا سره میزانی سره لو كان الواجب محدودا بحد ميزاني يلزم ان يكون مركبا لكن تاليبات فالمقدم مثله كلام مركب شيء محدود شيء بحد ميزاني سره نو بیا بس شي بیا مركب شيء تاليبات المقدم مثل تاليبات المقدم مثل اولی بمركب شيء ذکا حد ميزاني بي بالاجزاء حد میزانی 50 سره پاجزاو او طالبات یعنی الله محدود په حد میزانی سره نشي کېدل په حد میزانی سره نشي کېدل مرکب نشي کېدل مرکب یعنی په حال کون د ذات الله کی چې محدود په حد میزانی سره نه ده دا معنا صحیح ده مفید ده تقدیس هم ده نفس صحت ولی سید اولی که الله محدود په حد میزانی شي یا مرکب شي طالبات المقدم مثل وجر ملازم حد میزانی مرکب بطلان التالي مرکب نشي کېدل ولی که مرکب شي اجزا باور لراش سبور لراش او په اجزاو کې تقریبا 13 احتمالات دي که اجزا ور لراش یا به د اجزا ټول واجبي یا به ټول ممکنی یا به ټول ممتنعی یا به واجب ممکنی یا به واجب ممتنعی یا به ممکن ممتنعی یا به مجموعی فصارت الاحتمالات 7 نسشو وو او دغه وواړه بیا ذهنی وی یا به خارجی وی نو صوت له جوړ شو 214 اجزای ذهنیه دي ته چې حملی کی یو په بل هم په کله کلم په دي مجموعه من انفرادانم لکه د انسان اجزای ذهنیه حیوان ناطق دي نو الانسان حیوان ناطق الانسان الحيوان ناطق انسان الحيوان ناطق الناطق حیوان ګور په یو بلم حملیږي کلم په دي حملیږي دین په کل حملیږي مجتمعا منفردا اجزای خارجیه دي ته وي چې هغه کل په دي باندې حملیږي پاجزاو خودی خپل مابین کې په یو بل باندې حمل نوي خپل مابین کې په یو بل باندې شیشه نوي لکه زو سوما چې السقف سره د جدرانات 40 شیشه دارون دا دار دنده سیده خو یوازې ځنه شموله چې السقف دارون یا الجدار دارون ایا خپلو کې الجدار سقف السقف جدار دا څنګه نشو ویلې دې ته ویل کېږي کوم اجزا یو ذهنیه شو بنا اوس براش دې سوال له احتمالاتو کې اول احتمال تبلارش په حال کون د دې الله تعالی کې لا يحد محدود په حد میزانی نه دی یعنی د الله د لپاره اجزای واجبیه نشي راتله څنګه د الله د لپاره اجزای واجبیه نشي راتله د الله جل جلاله د لپاره کم اجزا نشي راتله اجزای واجبیه نشي راتله اجزای واجبیه د الله جل جلاله د لپاره نشي راتله ولیکن د الله جل جلاله د لپاره څه شی راشي اجزای واجبیه راشي الله د لپاره کوم راشي اجزای واجبیه راشي نو لازم بشي زیادت وجود پر الله تعالی کې لازم بشي زیادت وجود پچا کې ورته الله د لپاره اجزا را لکنه او اجزا کم رااله واجبیه رااله خو بس ذهنیه وای کنه اجزای ذهنیه واجبیه د څه وای د الله د لپاره اجزای هغه متحد فی الوجود کنه چې د الله د لپاره اجزا واجبیه یعنی اجزای ذهنیه واجبیه دانش رات ولی کراشی نو زیادت توجود به واجب کې راشي طالبات المقدم مثل وجر ملازمه الاعوذ بالله دا واجب شي دا ورله اجزای ذهنیه واجبیه راشي نو دا متحد الوجودی کنه څنګه وای
یعنی دا هر یو د سره بخو وجود عین نبی کنه، ولی کدا هر یو سره شو خدا وجود د بل نشو کنه، نو دا وجود به پدی کسی شی مشترک، دا وجود به پدی کی زائدی، دا وجود به پدی کسی شی، نو وجود پکې زائد شو، نو په واجب کې موجود شي شو کنه زائد، یعنی دا الله شلا عز بالله دا ول اجزاء ذهنیه واجبیه راشي، نو چې ذهنیه واجبیه دي خو ذهنیه خو اجزاء ذهنیه خو متحد فی الوجود کنه، متحد فی الصحیح، نو چې متحد فی الوجود نو دا وجود به د ار یو سره عین نه زائد به پدې کې چې د ټول شي کنه واشه کنه، نو زیادت وجود په واجب کې او زیادت وجود په واجب کې صحیح ده که صحیح نه ده، ولی که وجود په واجب کې څه شي زائد، نو یا به افتقار راځي یا به دور راځي یا به تسلسل، طالب الشقوق كلها باطله فالمقدم مثله حاصله څنګه برازي دا وجود ده دا واجب ده الاعوذ بالله، او دا وجود په دی واجب کې څه شي زائد، نو چې زائد شي خو مستفاد به د بل چانه، نو تانه تاسو کوم چې دا وجود دی الله لرا زید عمر ور کړل او کدی واجب ځان لور کړل، کته وای زید عمر به نو افتقار، کته وای دی واجب ځان لدا وجود ور کړل، نو دا واجب چې ځان له وجود ور کوي نو دا واجب به دغه ټیم کې موجودی که معدوم به بخپله موجود به کنه چې ځان له وجود ور کوي، معدوم ځان لسی شي ور کول شي هغه بخپل نه وي، نو دلته بل وجود راغی، هغه ځای کې بل وجود راغی، نو چې بل وجود راغی نو دغه وجود او دارستنه وجود یو شی دی که ځان لدی، کته و یو شی دی دواړه، نو تقدم د شی په خپل نفس راغی نو دور راغی، او کته چرته وای ها هغه وجود، نو زه هغه وجود کې تاسو کوم چې هغه وجود د واجب سره عین دی کنه دی، کته و عین دی خو خلف راغی زما دی ومنله، او کته وای هغه وجود زائد دی نو زم چا ور کړل، کته وای زید نو افتقار په واجب کې راغی، کته وای واجب ور کړل نو واجب چې وجود ورکاو نو خو پکې به بل وجود، نو هغه وجود او دغه عینین دي که غیرین، که عینین تقدم او که غیرین ها هغه کې نه تاسو کوم حلم مجر فالزم التسلسل، نو حاصل الكلام دا شو چې د الله د لپاره اجزای ذهنیه واجبیه نشرات له ولې کراشي، زیادت وجود په واجب کې راځي، تعلیل باطن مقدم مصر وجر ملازمه هغه دار چې ذهنیه خو متحد الوجود وجود په کې مشترکی، نو زائد به پدې کې اوس وجود په واجب کې زائد نشي کېدلی، ولی یا لازمي کې افتقار یا لازمي کې دور یا لازمي کې تسلسل، وصلی الله